بل ګرانو کتونکو د پاکستان سینټ په متفقه توګه چې کوم دی د هندوستان د هغې خصو په ضد یو قرارداد خو منظور کړی دی چې د کشمیر په دغه پلګام پیښې ذمهواري یې په پاکستان ورچولې ده. خو په هندوستان کې دغه برید په یو مشهوره سیلانیه سیمه پلګام کې شو، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو، او پکې په سیلانیانو ډزې شوي وي او 6 پورې تنان چې کوم دی نو په هغې کې وژل شوي دي او نورو 11 پکې وژل شوي دي. په دغه لړ کې پرون تیر ماه هم د پاکستان دغه کومه کمیټه یوه غوټه غونډه چې شوې وه نو هغه په هندوستان دغه غږ کړو چې داسې پیښو نه د سیاسي پیدا نه اخلي او بې بنیاده تورونه دې نه لګوي. د سینټ قرارداد د مرستیال وزیراعظم اسحاق ډار لخوا وړاندې شوی او اعلان یې کړو چې پاکستان د هر قسم جارحیت د خپلې خپلواکۍ او د خاورې په ضد توان او چمتووالی لري، هغه د اوبو لانجه وي یا د پوج د لارې. نو سینټ ټینګار وکړو، یعنی دا غږ یې وکړو چې د بېګناه خلکو وجل د پاکستان د اصولو سره هېڅ تعلق نه ساتي او پاکستان په هندوستان پلګام کې د شوې پیښې غندنه کوي او د هند د هغې منظمې پروپاګنډې هم غندنه وکړه چې د پاکستان د بدنامولو لپاره پیل کړی دی. په قرارداد کې د هند لخوا انډس د اوبو تړون د ځنډولو هم غندنه شوي او دا یې نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بلکې د جنگ اعلان هم بللی دی. سینټ په خپله پریکړه کې خبرداري ورکړه چې کوښښ کما تېروتنه وکړه نو پاکستان ورته پیاوړی، چټک او غاښماتې جواب ورکوي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان ولس د سولې غوښتونکی دی خو هېڅکله به د خپلې خاورې خپلواکۍ او امنیت د سرغړونې اجازه ورنه کړي. سینټ دا هم غوښتي چې هند باید د نورو هېوادونو په شمول د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو کړاوونو او خدبي وجنو لپاره حساب ورکړي. سینټ د کشمیري ولس له حقونو سره د خپل کلک اخلاقي، سیاسي او سفارتي ملاتړ عزم هم بیا تکرار کړی دی. دغه شانتې سینیټر شیر رحمان هم په دغه موقع باندې سینټ ته خبرې کړي دي. هغه وایي چې موږ اوس هم د سولې غوښتنه کوو خو موږ څو وارې د سولې غږ کړی دی. موږ یو متحد پاکستان یو او هېڅوک دی موږ د جګړې میدان ته نه راکاږي ځکه چې دا دې څوک نه خیروي چې ذوالفقار علي بټو پاکستان ته اټمي وسله ورکړې ده. هغې پایې کې وویل چې پاکستان د جګړې غوښتونکی نه دی خو که مجبوره کړل شو نو بیا به یې د تاوان پروام نه کوو، یعنی بیا موږ د سر پروام نه کوو. ګرانو کتونکو دا مهال ټولې سیاسي پارټۍ، عوام، ټول خلکه الله دې کړي چې داسې نه شي. خو انډیا خو د کرکټ په میدان کې وي نو په موږ بسې سپورې ستغې پروپاګنډې مسخرې د کرکټ د میدان نه هغوی جنګ جوړ کړی وي، د هاکۍ د میدان نه هغوی جنګ جوړ کړی وي، په باډرو باندې روز تر بلې هغوی چې کوم دی نو فایرنګونه کوي او لګیا وي، قسم قسم پروپاګنډې کوي. په عالمي سطح باندې د هغه ایمیج چې کوم دی هغه مکمل تباه شوی دی. مودي چې کوم دی د انډیا تباهي کړې ده نو هغه چې کوم دغه خپلې غلطې پالیسۍ د پټولو لپاره انډیا یې اوس په دې کې مشغوله کړې ده. خو انډیا خلکه پې هم اوس خبر شو تر دې چې هلته کې مسلمانان فنکاران دي که نه، هغوی خو لکه فلم انډسټري چې کومه ده ډېره مهمه ده، د هغې نه ډېره زیاته سرمایه کاري او معاشي توګه باندې چې کوم دی نو هغوی ته ډېرې پیدې ورکوي. نو هلته کې پاکستاني اداکارو باندې پابندي لګولې ده، مسلمانانو سره ظلم، زیاتې، بربریت کوي، تر دې چې زنانه چېرته کې ویني هغوی نه په زور نقابونه لرې کوي او د یو ظلم یو داستان یې جوړ کړی دی. خو هندو دی او همیشه چې کوم دی نو د مسلمان سره تعصب ساتلی دی. خو زمونږ په ملک کې تاسو وګورئ اقلیت والا، نن ما یو خبر کته چې کراچۍ ته څو خویندې راغلي دي او د انډیا نه هغوی واپس ځي، نو هغوی دغه ګیله کوي چې موږ واپس ځو خو موږ ته لارې بندې دي. نو ګناه د پاکستان نه ده، ولې چې پیل چې کوم دی نو انډیا کړی دی، الزام چې کوم دی هغه انډیا لګولی دی، ډزې چې کوم دی هغه انډیا کوي، پابندۍ چې کوم دی هغه انډیا لګوي. نو په داسې حالاتو کې لکه ډېره ګرانه ده، هغې خلکو ته هم ډېر مشکلات دي. پاکستان ته ډېر خلک راغلي، د دوی رشتې دي دلته کې، نو هغه ویزې کینسل، هغه خلک چې کوم دی نو د هغوی چې کوم دی نو موږ ته لګیا دي او راشړي یې چې کوم خلک په ویزو باندې تللي دي نو هغوی له هر څه بند کړي دي.
نو دا صورتحال چې کوم دی نو روان دي خو په دې صورتحالو کې د اتحاد اتفاق او د متحد کېدو ډېر سخت ضرورت دی د یووالي ضرورت دی د دعا ضرورت دی د ملاتړ ضرورت دی دې وخت کې سیاست نه دی کول پکار کم خلک چې دې وخت کې په سوشل میډیا باندې دا پروپیګنډې کوي بعضې یوټیوبران چې وګورئ نو هغوی دومره غلطه پروپیګنډا هغه لنډې لپاړئ د خپل ملک خلاف چې په دې ملک کې پیدا شوي دي او نمخراني کوي دې ملک سره دې ملک ورله عزت ورکړی نن بهر تللی دي بهر ناست دي هلته کې ډالرې ګټي او په خپل ملک پسې چې کوم دی نو خبرې کوي نو دغه یوټیوبران چې کوم دی نو دوی د خپله قبله درسته کړي او دې ملک سره نوره غداري نه کوي ډېره غداري چې کوم ده هغه د دې ملک سره وکړله نو یقینا دا ډېر زیات دی مخکې به زه ګرانو کتونکو